دا کوم واقع چې شوي ده موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي. نن کوم تحریک آغاز کوو چې ملاکنډ یونیورسټي بچاو تحریک، موږ چې کوم نن مطالبات دو موږ یو ته ټیم دې صوبایي حکومت له ورکوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان پیپلز پارټۍ د کوز ډیر زیر اهتمام دا کوم هنګامي پریس کانفرنس دی نو دې مقصد تاسو ته واضح کړی او تاسو ته پته ده. محترمو، څو ورځې مخکې چې په چکدرې یونیورسټۍ کې کومه ناخوشګوار واقع راغلې وه نو په دې باندې زه زما پارټي د افسوس اظهار کوي او په دې واقع باندې او د دې واقع په سختو الفاظو کې غندنه کوي. موږ ته په دې خبره افسوس دی چې دا واقعیات بار بار ولې کېږي، دا ریپیټیشن ولې کېږي، دا واقعیت ولې رونما کېږي. پاکستان پیپلز پارټي د خواتینو په حقوقو باندې، د هغې په تعلیم باندې، د هغې په سټرګل باندې یقین ساتي. نو موږ وایو چې هغې ته پوړ میلاو شي، هغې ته مواقع میلاو شي چې هغه خپل تعلیمي ماحول کې په ښه طریقه باندې سبق ووایي. دا کوم واقع چې شوي ده موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي چې په دې کې څوک ککړ دي، که یو سایډ دی که دواړه سایډ دي که ایډمنسټریشن دی، چې دې ته ټیک ټاک سزا میلاو شي او دا کې پرې کردار ته ورسي. محترمو، زمونږ د دې پریس کانفرنس مقصد دا دی چې موږ نن کوم تحریک آغاز کوو چې ملاکنډ یونیورسټي بچاو تحریک، چې د هغې چند اهم مطالبات دي، نکات دي. محترمو، پاکستان پیپلز پارټي د ملاکنډ یونیورسټۍ چې دا کومه عظیمه درسګاه ده د دې حفاظت، د دې د مسائل حل دا خپل فرض ګڼي. قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو چې دې کارخانې بنیاد ښودی او د هغې نه پس مونږه جدوجهد وکړو. زه په 2002 کې د تیمرګري کالج د پی ایس ایف پریزیډنټ وم، سټوډنټ لیډر وم. د ملاکنډ بورډ دپاره او د ملاکنډ یونیورسټۍ دپاره مونږ یو طویل جدوجهد وکړو، سټرګل هم وکړو، قربانۍ هم وکړې او دې مشرانو په تعاون سره، په سټرګل سره دا یو عظیمه درسګاه کولاو شو. اوس د دې تحفظ کول، د دې کې ترقي راوستل دا زموږ او زموږ د پارټۍ فرض دی. محترمو، مونږ چې کوم نن مطالبات دو مونږ یو ته ټیم دې صوبایي حکومت له ورکوو چې دا کوم زموږ 7 مطالبات دي، 7 نکات دي، که په دې باندې عمل درآمد ونه کړو نو موږ به بیا ایجیټیشن طرف ته ځو. نمبر 1 ملاکنډ یونیورسټي چې دا نن په پاکستان کې، نن په دنیا کې په ښه رینکینګ کې ده. په هغې کې چې کوم لاوینګ دی، په هغې کې کوم ګروپینګ دی، په هغې کې کوم مافیاز دي، د دې زر تر زره خاتمه وکړی شي. د هغې په وجه باندې زموږ سټوډنټ سفر کوي، هغې ته مشکل دی. په ملاکنډ یونیورسټۍ کې دی او په ټوله صوبه کې دی کوم سیمسټر سیسټم دی، کوم انټرنل مارکس دي. موږ د گورنر صاحب نه، د وزیر اعلی صاحب نه او د ایچ ای سی نه مطالبه کوو چې دا سیمسټر سیسټم یا انټرنل مارکس ختم کړي. د دې په وجه باندې په یونیورسټۍ کې چې کوم هراسمنټ کیږي، کوم بلیک میلینګ کیږي، د دې فوري خاتمه وشي. زموږ درېیمه ده مطالبه. څلورمه مطالبه چې زمونږ د خواتینو، زمونږ د خویندو تحفظ دې یقیني شي، دا دې انشور شي، دا دې ګارنټډ شي چې زمونږ خویندې په بهادرۍ سره او بغیر له احترام دلته راشي او سبق وکړي. زمونږ 5مه مطالبه چې په یونیورسټۍ کې کومې برتۍ کېږي په دې کې د مقامي خلکو له موقع ورکړی شي.
د هغې د صحیح جانچ پړتاړ وکړی شي. موږ ته خو د پینډیو د اسلام آباد، موږ ته خو د پېښور او د مردان پته نه لګي چې دا په کومه طریقه راځي، په کومه طریقه برتی کېږي. موږ لوکل خلک زموږ قابلان دی، هغې ته مواقع ورکړي، د هغې جانچ پړتال وکړي. په کالجونو یونیورسټو کې چې دا 18 ترامیم نه پس په سټوډنټس یونین باندې کوم بین ختم شوی دی، چې څنګه پروفیسر د خپل حقوقو لپاره یونین سازي کوي او جدوجهد کوي، څنګه لیکچرر کوي، څنګه بابو کوي، نو داسې د سټوډنټس هم حق دی چې هغه د خپل حقوقو لپاره تنظیم سازي وکړي او د خپل حقوقو لپاره جدوجهد وکړي. په یونیورسټۍ کې چې په کم تنظیمونو باندې، په سیاسي تنظیمونو بین دی، پابندي ده، ملاکنډ یونیورسټۍ انتظامي دی زر تر زر دا بین فوري طور ختم کړي چې دا ځوانان او دا خویندې راپاسي، د خپل حقوقو لپاره جدوجهد وکړي، د خپل حق لپاره راوځي او په هر فورم باندې کلاو خبره وکړي چې کله دوی د خپل حقوق خبره کوي هغه ریسټیکیټ کوي، چې هغه کله د خپل حقوق خبره کوي ورته یې زه تا پیل کوم، هغه چې د خپل حقوق خبره کوي په هغې باندې پرچې کوي. او تاسو ولیدل چې د هغې څه ورځې مخکې موسی خان شهید د هغې شکار شو. بیا زموږ اخرنۍ مطالبه دا ده چې په یونیورسټۍ کې کم اظهار رایې ده، په ملاکنډ یونیورسټۍ کې څوک کلاو خبره نشي کولی، د خپل رای اظهار نشي کولی. موږ وایو چې جنکو هلکانو ته دا ازادي ورکوي چې هغه د خپل رای، د خپل کمنټس په کلاو طریقه باندې رای ورکړي او خبره وکړي. دا و مطالبات دي، دا موږ مطالبه کوو چې زر تر زر د حکومت په دې باندې عمل درآمد وکړي. زمونږ دیر په تعلیم کې ډېر وروسته پاتې دی. موږ غواړو چې موږ د ملک سره، موږ د دنیا سره مقابله وکړو. موږ پاکستان پیپلز پارټي وه چې بېنظیر بټو څنګه ومن امپاورمنټ خبره کړې وه، د هغې د ترقۍ خبره کړې وه، د هغې د سپورټ خبره کړې وه، موږ به د خپلو خویندو تحفظ کوو، د هغې د حقوقو د ترجماني به کوو او چې په عزت طریقه باندې هغه په دنیا کې د هلکانو یو شان مقابله وکړي او چې څوک هم دا بلیک میلینګ کوي، د چا استحصال کوي، موږ به د هغې خلاف ټیک ټاک راوځو. او موږ په دې ایشو باندې موږ د صوبایي حکومت نه، د مرکزي حکومت نه د د شفاف انکوایري مطالبه کوو او زر تر زره دا انکوایري مکمل شي او دا حقایق میډیا ته او دنیا ته وښودلی شي چې څوک په دې کې ککړ دی او هغې ته قرار واقع سزا میلاو شي او هغه کې پرې کردار ته ورسي.